چې په خپل بچه باندې د دنیا ټولې خزانې خرڅې کړي، خو بیا هم په ورځ د قیامت دغه بچی به ستا څخه ځغلي چې دی نه پلار یا مور زما څخه د نیکۍ طلب ونه کړي. لیکن که چیرې په دغه بچه باندې قرآن کریم یاد کې، قرآن کریم په دغه بچه باندې زده کې، خو د قیامت په ورځ به دغه بچی په تا پسې ګرځي، ستا تلاش به کوي چې زه به د پلار عزت وکم، عظمت وکم، او د عزت او عظمت کم تاج دی دا به مور پلار ته به ورپسر کېږي. لیکن افسوس نن موږ او تاسې په بچانو باندې د دنیا تعلیم کوو د دې دپاره چې بچی زما دپاره په دنیا کې څه پیسې راوړي، لیکن افسوس په بچانو باندې د اسلام تعلیم نه کوو، قرآن ور زده کوو. 12 جماعته به په زامنو پاس کړي، 14 جماعته به په پاس کړي، 16 جماعته به پاسې، خو لیکن د قرآن کریم ترجمه قرآن کریم د غیظ په ناظره نه زده. دغه بچی به اول د ورځ د قیامت به پلار در غاړه نیسي چې تا په ما باندې د دنیا تعلیم کاوی او د دین اسلام تربیت زما نه دی کړی. نو پکار د عزتمنو مسلمانانو چې د خپل بچی تربیت په ښه شان سره وکړو.